أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. سورة بقرة 162 نمبر آیات دی. دیکھ اللہ تعالی د هغه خلقو د پاره تخویف اخروی د آخرت یره ذکر کړی د چې کوم خلک حق پټون کړي او دا رټنه او دا تخویف د علماو د پاره د چې کوم بدین باندې کویږي او هغه بیا هم په معمولی لالچونو بهانو باندې یا د خپل کینی په بنیاد باندې د چا سره ورانه د قرآن په بنیاد باندې د شرعي مسلې نه منکري او د هغه مخالفي نو یو عذاب مخکې ذکر شې چې په دنیا کې به فرشتي خلق او الله تعالی ټول طرف نه بدی باندې لعنتي او دویم عذاب دا دی چې خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. همیشه به لعنت کې پراته وي نه بس پکېږي ردین عذاب او نه به ته مهلت ورکړي کېږي. نو چې لعنت کې همیشه شي او عذاب ته نس پکېږي نو معلومه دا شوه چې قبر کې به حالات خرابي او د برزخ زندگی به خرابي او بیا د قیامت نه حساب کتاب نه بعد به هم حالات مستقل خرابي د ډېر ټکیدو نه دي ځکه چې الله تعالی وی خالدین فیها همیشه به بدی نو د خالدین د همیشه ټکی نه معلومیږي دا چې په دې عمل سره انسان کافر کیږي چې سره د کینې په بنیاد باندې د دلالت په بنیاد باندې شرعي مسائل منکر شي او د هغه شرعي مسائل خلاف د مهم چلای نو په دې سره انسان کافر کیږي او د اسلام نه به خارج شي او دا خالدین فیها د هغه لپاره مستقل دلیل چې دا خلک اسلام نه بهر دي نو عذاب د تکیږي نه مستقل به یو شان کې عذاب کې بس ولا هم ينظرون نه د مهلت ورکړي مهلت ته وایي چې دمه ورته ملاوي شي د خاص ټیم کې دمه ملاوي شي چې تاسو ته بازار نه ملاوي یو د ټیم کې تاسو دمه کې دسي بنای وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. د دې څنګه د سورۃ ورډ سورۃ په څلورو حصو کې تقسیم او اولنۍ حصہ 129 پورې و دویمه حصہ روانه ده دویمه حصہ دا څلورم باب دی مخکې به تاسو هغه باب اوریدلای نو دا څلورم حصہ د دویمه حصہ څلورم باب کې دلته کې دا داور توحید ذکر کیږي توحید په هغه انداز باندې چې کوم انداز باندې حقیقي توحید دی هغه ذکر کیږي او بل هغه سره متصل دغه توحید په عقیده باندې بل لږ دلایل ذکر کیږي باقي مضمون یو څه پر راځي او توحید باندې څنګه ذکر کیږي الله تعالی فرمایي چې الہکم الہ واحد الہکم الہ تاسو معبود بر حق خدای تاسو الہ واحد خدای یو دی الہ څه دی الہ هر چاته وي چې هغه د دوه نظامونو مالک یو نظام تکوینی دی یو تشریعی نظام دی. تکوینی نظام دی ته وایي چې دغه ذات چې هغه پیدا کولی شي مخلوق پیدا کولی شي دغه مخلوق غټولی شي دغه د رزق ورکولی شي دغه مخلوق د تمام د ژوند سهولیات برابرولی شي دغه د هدایت ورکولی شي چې دسې وکړه او دسې وکړه د هغې نه بعد د دې په وجلو باندې قادر وجلی شي د هغې نه بعد د هغې سره حساب کتاب کولو باندې قادر حساب کتاب ورسره کولی شي نو دا تکویني نظام شي. تشریعي نظام دې ته وایي چې هغې لپاره د ژوند د تېرولو یو قانون یې رالیږلی یو قانون ورته ورکړي چې په دې قانون باندې به ژوند تېروي دا تشریعي نظام دی. لکه موږ چې دنیا ته راغلو نو دا په دې کې زموږ دخل نه دا تکویني نظام الله تعالی مقرر کړی وای بیا چې موږ دنیا نه ځو په دې کې زموږ لاس نه رسېږي دا تکویني نظام دی دغه په دنیا نه ځو دې مطلب چې موږ بیماران کېږو موږ باندې کومې حدیثې راځي دا تکویني نظام دی او تشریعي نظام چې الله تعالی موږ ته کوم هدایات راکړي دي داسې به ژوند تېروي سهار چې راپاڅېږئ اول به تاسو فرض لمونځ کوئ د هغې نه بعد تلاوت به کوئ اذکار به کوئ په لاره باندې چې ځئ نو تاسو به نظر خیال ساتئ د لارې په کوم طرف باندې به ځئ کم اذکار پابند به اوسېږئ تاسو چې کله روزګار کوئ او تجارت کوئ زمینداره کوئ بل روزګار کوئ د هغې شرعي احکام او اصول به څه صحیح نو دا اوس تشریعي نظام دی. بیا دغې نه وروسته په تشریعي نظام کې ډېر اړخونه دي عبادت ځان لدی اخلاق ځان لدی سیرت ځان لدی تعلیم ځان لدی حاکمیت ځان لدی عدالت ځان لدی دا تشریعي نظام دی. تشریعي نظام کې د انسان اختیاري
او تکوینی نظام کې د انسان اختیار نه وي تکوینی نظام الله تعالی هم دغه چلري او تشریعي نظام انسان ته والا کړی چې تاسو هغه کې ذکر کړی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا ممتاز ولا بتکوینی نظام کې اختیار درکړی دی که ایمان راوړی مستاسو په کې ایمان راوړی مستاسو په خو قرار نور نو جهنم ورته ولېږي نو دا و تشریعي نظام شي د دې ځای چې هغه تکوینی نظام او تشریعي نظام د دوه مالکی هغه ته الٰه ویل کېږي او دا صرف او صرف الله تعالی کې دې شي نو څه کېږي نو اوس که سړی د عقیده لري چې دا مخلوق بچا پیدا کړی دی نو دا په تکوینی نظام کې دا مشرک شي یا د څه چیرې د الله تعالی نه بغیر بل څه سره هم اختیار ته چاله مال ورکولای شي بچي ورکولای شي حالات ورکولای شي دا د شرک وکړه په تکوینی نظام او که سړی د څه وکړي چې دا عبادت بل چاله وکړي د الله تعالی نه بغیر بل چاله وکړي لکه سجده عبادت دی طواف عبادت دی نظر عبادت دی دغه طواف هغه د بل چاله وکړي د قبرونو نه کوي نو که قبر طواف شي یا دغه سجده ده د الله نه بغیر خو بل چاته وکړي رسېدي مستحق الله او د عبادت ته او دا بل چاته وشو نو اوس په تکوین په تشریعي نظام کې دا شی وشو یا حاکمیت ته حاکمیت د الله تعالی په کارو خو دې د بل چا نو دا صرف په حاکمیت ته په حاکمیت کې دا شرک وشو په دې طریقه باندې الٰه حاصل دا شو چې هغه څوک چې هغه د خدای توپ تمام صفاتونه بکی او د خدای توپ صفاتونه د تکوینی نظام او تشریعي نظام په مالکی هغه د څوک لري نو هغه الٰه کې دې چې هغه نشي هغه نه لري نو هغه نشي کېږي د ایمان عقیده د ځینې ملحدین عقیده دا ده چې دا حقیقت دی چې تکوینی نظام او تشریعي نظام مالک الله تعالی دی خو الله تعالی لوی ذات دوی وایي چې څه واړه خدایان نور شته دي او هغوی داسې کار کوي چې هغوی ته عارضي اختیار ورکړی شوی دی چې الله تعالی ورته ویلي دی چې بس دا پلانې کار مې تا ته حواله کړو دا پلانې مې پلانکي ته حواله کړو نو په دې طریقه باندې که موږ بل چا ته لاړ شو نو دا شرک نه راځي نو دلته کې وإلهكم إله واحد نرسل على غلاوي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نشتري بل إله ذات بالكل نشتري غرشتا مكتشتا إلا هو مقدق الله دي نو معلومه دا چې کچې وکیا نشته دی عارضی اختیارات به هم نشته دا خبره مکمله ختم شو اوس دغه د الٰه مالک په دې طریقه سره باندې کو چې الٰه دې ته ویل کېږي چې هغه مالک د نظام تکوینی او تشریعي بیا د تکوینی تشریع کوو نو په دې باندې عام خلک بدل په یو ډیاګرام کار یو د صفاتانه نه دي نو موږ یې سیده ساده باندې ذکر و الهکم او خدای تاسو یا لایق عبادت تاسو الہ واحد خدای یو دی یعنی لایق عبادت یو دی دغه مناسب او آسان معنا دی حقیقي معنا نه ده لا اله نشتر لایق عبادت الا هو مقدس الله دی هو الرحمن الرحیم چې دا به حد مهربان او زیات رحم کوونکی دی الرحمن هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه کې د رحمت او د مهرباني معنا موجود دی او رحیم هم دغه ته ویل کېږي خو په لفظ د رحیم کې د رحمت او د مهربانۍ معنی کومه ده په نسبت د رحمان باندې رحمان کې څه وایي او رحیم کې کومه ده اوس د خدای رب الفاظ د خپل پښتو ته راړې او د کاپی ګرانه پریوي زه خلک دې څه باندې معنی کړل چې په خون کې مهربان دی خو بالکل معنی نه ده او زه خلک دې څه معنی کړل چې عام مهربان دی خاص مهربان دی دا معنی لګه سمون خوري او په دې کې لیکران دي دغه تفسیر عثماني لیکلي دی چې الله تعالی نظام دسته دی الله تعالی انداز دسته دی چې په دنیا کې الله تعالی دسته مهربان دی ته عجیب غوندې انداز باندې مهربان دی چې مسلمان خو پرې دا و چې کافر هم دولګي نه وجنې سره مړه کټه باندې ساتي بیماری هم بلکې په نسبت د مسلمانانو باندې د کافرانو سره دنیوي وسایل ډېر ورسره دي نو اوس دې مهرباني د الله تعالی وګوره چې دا کافران هم الله تعالی پیدا کړی دي دا ټول اختیارات د الله تعالی سره دي صحابي رزق د حبي وسایل د الله مخلوق د الله کنټرول کې دي خو بیا د الله تعالی دومره لوی مهرباني ده چې کافرانو له هم پوره وسایل ورکړي دي پوره د ژوند اسباب ورکړي دي او باندې باندې محدود کړي نه دي کم کړي نه دي کټ کړي به نه دي نو بیا به څه شي چې الرحمن معنا بدای شي چې به حد مهربان دی خو به حد دی یعنی مسلمانانو نه حدود کراس شوی دي کافرانو د هم رسیدل دي اسلام دشمنانو د هم رسیدل دي تاګه چې پیغمبر دولګي نه لري مړه د دلیل کافرانو هم دولګي نه مړ شوی نه دي الله تعالی خاصه تدلی نو وای دا الرحمن معنا مهربان معنا به وږي خو د څه په به حد کې سیوا کی نږدې بشي چې به حد مهربان دی په دنیا کې تر دې حد پورې چې کافرانو هم ساتي
او رحیم معنا څه ده نو زیات مهربان دی. نو جنت کې با قیامت کې بدل سي حالات چې جنتی له الله تعالی هغه صبر کې چې دا جنتی په ذهن کې به هم نه دغه تصور هم نه درشوي ډیر زیات باور کې خو اځه کې حج تا حد دا د مؤمنانو ته ملوي کا قرار ته نه ملويږي. نو د رحمان معنا د دنیا د رحمان تعلق د دنیا سره شو او د رحیم صفات تعلق د آخرت سره شو. نو دغه شبیر احمد عثماني په تفسیر عثماني کې وایي دې معنا د شو چې لا اله نشته لایق عبادت الا هو مگر دغه الله دی الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم زیات رحم کوونکی دی به حد مهربان دی څنګه په دنیا کې او زیات رحم کوونکی دی کوم ځای کې په جنت کې اته کې حد شته کافرانو ته پتا نعمتونه نه ملایږي.